الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا، وجعل ذلك من أعظم عبادته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما، وعلى آله وأصحابه الذين حملوه فجودوه تجويدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و ناظرین، زمونږ د تجوید کلاسونه شروع دي او د تجوید په کلاس کې مونږه تین تختې پورې رسیدلی وو. تختې نمبر 1 کې مخارج زکه د حروف تهجی په ترتیب باندې، بیا مخارج د مخارج په ترتیب سره وي. بیا تختې نمبر 3 کې مونږه په تختې نمبر 2 کې بیا سبق نمبر 2 وي ډک حروف مو وي چې په ډکه خوله چې کومه دا کېږي دا یادول ډېر ضروري دي، مخکې په قاعدو کې استعمالیږي. د هغې نه پس بیا تختې نمبر 2 کې سبق نمبر 3 هم وي، هم آواز حروف. او بیا تختې نمبر 3 شروع کړه پرون. نو پرون سبق کې تختې نمبر 3 کې زمونږه یعنی مختلف اشکالو والا سبق مو ویلو چې د حروف مختلف شکلونو والا. او نن به انشاءالله تختې نمبر 4 وایو. خو د تختې نمبر 4 نه مخکې مونږ یو څو خبرې په ریبورډ باندې لیکو او هغه یې زده کوو. په تختې نمبر 4 کې مونږ به مفردات او مرکبات شروع کوو. کوشش به کوو چې مونږ اول مفردات ووایو، سبق نمبر 1 کې مفردات ووایو، بس هغه به زمونږ دپاره کافي وي. او مرکبات په انشاءالله بیا په بل نیکسټ کلاس کې انشاءالله ښایو. مخکې چې کوم بل سبق راځي انشاءالله بل سبق کې به بل کلاس کې انشاءالله بیا مرکبات وایو. اوس چې کوم زمونږ مفردات دي د هغې نه مخکې د هغه مفرداتو نه مخکې یو څو خبرې زده کوو. ګورئ تاسو به په قرآن کې په هر څه کې به لیدلي داسې یو کرښه به م لیدلي، ټیک شوه. او ګورئ یو کرښه داسې بره د یو ټکي د پاسه یو ښکته یو د دې واو په شانتې وي، یو د واو په شانتې وي، ټیک شوه. نو دا چې کوم بره ښکته او د واو په شانتې وي، نو دا چې کوم د ټکي د پاسه دغه شان کرښه وي که نه دته زبر وایي. او دا زبر همیشه د یو ټکي د پاسه وي، ټیک شوه. او دغه شانتې چې یو کرښه وي خو هغه د ټکي لاندې هغې ته زیر وایي. او دا د واو په شانتې چې دته پیش وایي. نو دا مونږه ماشومانو ته داسې زده کوو: بره زبر ښکته زیر واو په شان پیش، 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 بره زبر ښکته زیر واو په شان پیش. نو اول مونږه ماشومانو ته دا زبر زیر پیش زده کړو چې زبر همیشه بره وي، زیر همیشه ښکته وي، او پیش د واو په شانتي خو همیشه بره وي، ټیک شوه.
نو اول خو به دا زده کوو او بیا نن زمونږ تختی نمبر 4 ده نو په تختی نمبر 4 کې دا تختی نمبر 4 چې مونږ انشاءالله نن شروع کوو نو په دې کې دا مفردات دي دا مفردات مفرد څه ته وایي چې ځان له یو ټکي هغه ته مفرد وایي دا ټکي چې بیا بل دوه درې ټکي یو ځای شي نو هغه نه مرکب جوړ شي نو چې کوم اوس ځان له دا با ده دته مفرد وایي ټیک شوه دا تا ده دته مفرد وایي دا سا ده دته مفرد وایي اوس که دا درې واړه یو ځای کې او یو ځای ولیکي با تا سا دا اوس دته مرکب وایي دته مفردات وایي او دته مرکب وایي ټیک شوه نو اول به نن انشاءالله مونږ مفردات وایو خو په دې دا مفردات چې دي دا به مونږ په دریو طریقو وایو مفردات به مونږ په دریو طریقو وایو نو اولې طریقې ته او 1 نمبر طریقې ته جوړ وایي نو اول به دا مونږ په جوړ طریقې باندې وایو ټیک شوه 2 نمبر طریقې ته بیا وایي جوړ او روان یعنی جوړ روان ټیک شوه جوړ او روان دا جوړ روان دویمه طریقه ده او دریمه طریقه موږ سره څه ده صرف روان ټیک شوه نو په دې دریو طریقو باندې به اول به دا بره زبر ښکته زیر و په شان پیش دا به یې زده کوئ یو کم از کم یو 30 ځل به دا ځان سره وایي بره زبر ښکته زیر و په شان پیش بره زبر ښکته زیر و په شان پیش بره زبر ښکته زیر و په شان پیش دا به ځان سره 30 ځل واړوئ ماشومانو باندې به بار بار واړوئ وبه وایي درته ووایي هغې نه پس په دې ته دا یاد شي بیا چې دا کم نن سبق مونږ وایو په دې دریو طریقو سره به وایو جوړ روان او روان نو اول به مونږ دا مفردات وایو په جوړ طریقه باندې به وایو جوړ طریقه دلته به ورته ولیکل جوړ طریقه او دې ته به وایو جوړ او دا او به د منځ نه وران کو نو ګورئ ورته جوړ روان طریقه جوړ روان طریقه او دا بل صرف روان طریقه نو ګورئ چې په دې دریو طریقو باندې مې زده کړه په دې دریو طریقو باندې به انشاءالله نن مونږ مفردات زده کوو د هغې نه پس به بیا داسې وي چې دا جوړ طریقه او روان طریقه دا به په سپاره کې وي او دا صرف روان طریقه چې دا روان طریقه دا به په یاده باندې زده کوئ نو انشاءالله چې کله بیا دا قاعده ختموئ نو تاسو به یا چې کم ملګري پکې داسې وي یا کمې خویندې رونه پکې داسې وي چې هغې قرآن نه دی ویلی او دلته موږ سره زده کول غواړي نو هغې به بیا داسې کوي چې کله دا درې واړه طریقې زده کړي نو بیا به په اخره کې دا روان طریقه دا به په یاده یادوي یا په ماشومانو باندې به هم په یاده وایي ټیک شوه نو بیا چې کله دا قاعده تاسو ختموئ که نه نو بیا به هغه خلک چې وایي یاره په ټکو باندې سبقونه وایي هغه د ټکو والا سبقونه به نه انشاءالله ډایرکټ روان سبق وایي او څنګه چې مونږ خبرې کوو ډایرکټ دغه شانتې به انشاءالله قرآن پاک وایي ټیک شوه نو دا زمونږ سره دا دغه ده درې طریقې وي نو مونږ به انشاءالله تختی نمبر 4 په دې دریو طریقو وایو په تختی نمبر 4 کې به مونږ دا درې طریقې زده کوو تختی نمبر 4 به په دې دریو طریقو سره وایو انشاءالله نو هغې ته اوس ګورئ دا تاسو ځان سره یادوئ ښه ټیټ نن ګورئ تختی نمبر 4 تختی نمبر 4 کې ګورئ مونږه دا مفردات اول لیکو با تا ثا جیم ح خو دال ذال را ز سین شین ٹھیک شوه صاد ضاد بیا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها حمزه بیا یو بل قسم کې دا د الف او بیا یا نو اوس ګورئ دلته مونږ به په دې بره زبر ښکته زیر و په شان پیشه درې مو وي که نه په هغې کې به مونږ نن صرف زبر اخلو نو په دې ټولو باندې به زبر ولګوئ او زبر ما تاسو ته ویلي همیشه د یو ټکي د پاسه وي ټیک شوه دې ټولو د پاسه ما زبرونه ولګول
زبر 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 زبر. نو ګورئ دې ټولو د پاسه ما زبرونه ولګول. اوس په دا مونږه دا مفردات په سره د دې زبر زره د دې زبر مونږ په دریو طریقو وایو. دا مفردات په سره د دې زبر په دریو طریقو سره وایو. اولې طریقې ته ګورئ. اوله طریقه چې کومې ته جوړ وایي، جوړ طریقه. جوړ طریقه به څنګه وایو؟ ګوره ورته ما خو تاسو ویلو همیشه دا زبر چې دی د یو ټکي د پاسه وي. نو ګوره دلته نن صرف زبر دی، د باره پاسه بر زبر دی. نو دې دریو طریقو سره به ستاسو دا زبر زیر پیش هم زده شي او یو به ستاسو دا طریقې مې زده شي. نو جوړ طریقه ول وایو. جوړ طریقه 1 نمبر جوړ طریقه. ابا جوړ طریقه څنګه یې دې ته اوس خیال کوئ. با زبر، تا زبر، ثا زبر، جیم زبر، ح زبر، خا زبر، دال زبر، ذال زبر، را زبر، ز زبر، سین زبر، شین زبر، صاد زبر، ضاد ضاد زبر، طا زبر، ظا زبر، عين زبر، غين زبر، فا زبر، قاف زبر، كاف زبر، لام زبر، ميم زبر، نون زبر، واو زبر، ها زبر، همزه زبر. اوس دی الف ته ګورئ. الف نو دا به الف زبر نه وایو. ها هر کله چې د الف باندې زبر زیر پیش نه وي که نه، زبر زیر پیش نه وي نو دا الف وي. او کله چې په دې الف باندې زبر زیر پیش نه یو هم راشي نو دا بیا الف نه وي، دته بیا همزه وایو. نو یو د همزه خپل شکل دی، دا د عین د خولې په شانتې شي، او یو د الف په شکل کې وي. نو دا هم همزه وي، دا هم همزه وي. دا به م وایو همزه زبر او دا به م وایو همزه زبر، ځکه چې په الف باندې کله زبر زیر پیش راشي نو دا الف نه وي، دا بیا همزه وي. ٹھیک شو؟ نو دا به بیا مونږ حمزه وایو. اوس په زبر دی نو دا به اوس مونږ حمزه وایو. نو حمزه زبر یا زبر. دا جوړ طریقه وه. ٹھیک شو؟ جوړ طریقه څنګه وه؟ با زبر، تا زبر، سا زبر، جیم زبر، ح زبر، خا زبر وغیره. اوس په جوړ او روان، جوړ او روان دواړه طریقې به وایو. ٹھیک شو؟ نو ګورئ ورته جوړ روان طریقې ته ګورئ. با زبر با، ډیر اوږدوی به هم نه. با زبر با به هم نه وای او نه به وای با زبر با، جټکه به هم نه ورکوي، ډېر اوږد به هم نه وای، بلکل درمیانه کې به وای. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خو زبر خو، دال زبر ده، ذال زبر ذا، را زبر را، ز زبر ز، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، كاف زبر كا، لام زبر لا، ميم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ها زبر ها، همزة زبر أ، همزة زبر أ، یا زبر یا. دا جوړ او روان طریقه وه. اوس صرف روان طریقه. با، تا، ثا، جا، ح، خو، دا، ذا، ذا، ز، س، ش، صا، ضا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، و، ها، همزه همزه یا. نو دا پکې روان طریقه وه. نو اوس چې دا کومه اخري 3 نمبر طریقه ده روان، دا به تاسو په یاد باندې یادوئ. ټیک شوه؟ اوله طریقه څنګه وه؟ با زبر، تا زبر، ثا زبر، جیم زبر، ح زبر، خا زبر تر اخره پورې.
دویمه طریقه با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خو زبر خو، تر اخره پورې. او اخره کې دریمه طریقه روان چې ده با تا ثا جا ح خو. نو دا زمونږه د نننۍ ورځې سبق او کوشش کوئ چې تاسو ځان له دا اظهار القرآن قاعده واخلئ. دې ته ګورئ ټول دا اظهار القرآن قاعده ځان له واخلئ او تختی نمبر 4 پکې نن راواړوئ. تختی نمبر 4 دا وګورئ موږ سره دا تختی نمبر 4 ده او دا به په خپله باندې په دې درېو طریقو باندې دی یا پورې ووایئ او په خپل کور کې ماشومانو باندې زنانو باندې ټولو باندې به دا تختی نمبر 4 په دې طریقې سره ووایئ. راتلونکي سبق پورې موږ له اجازت راکئ. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.